تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمدلله حضرات دا کوم آیتونه چې ولوستلی شول دا د سوره فرقان آخري رکوع آیتونه دي او دا د قرآن د ډېر جامعو مقاماتو نه یو ځای دی. اکثر علماء کرام دا په منځونو کې وایي او خلک یې اسم ډېر خیالوي دي آیتونو کې څه ډېر زیات هغه ردم او یو ملکوتي غنا هم پکې ده. د دې زموږ دا سلسله چې کومه روانه ده نو عمل صالح کې روان یو. مخکې مونږ ایمان بالآخرت، ایمان بالله او ایمان بالرسالت دې باندې خبرې شوي دي. بیا ایمان څنګه راځي هغې باندې خبره وشوله. اوس مونږ دا خبره چې کومه روانه ده نو دا عمل صالح باندې روانه ده او عمل صالح به انشاءالله مونږ دا وایو چې انفرادي د انسان نه الله څه غواړي، بیا معاشره کې اجتماعي ولسي او بین الاقوامي سطح باندې عمل صالح د انسان څه دی. نو دغه حوالې سره زموږ دا دویم درس دی. لومبي درس کې دا خبره وشوله چې هغه بنیاد چې د انسان یو سیرت او کردار پې جوړېږي د هغې دپاره تربیت اخیستو دپاره الله څه پروګرام ورکوي. نو هغه چې نکاتي پروګرام یې موږ ته راکړو چې هغې کې څه قد افلح المؤمنون، کامیاب شو مومن هغه څه دي چې په خشوع سره د لمونځ روان شي، بیا د لغو نه د ځان ساتي، بیا د مسلسل خپله تزکیه کوي، ځان سره محاسبه په خپله کوي هر وخت دا غور فکري، او بیا د جنسي جذبات د کنټرول کې دا بېقیدۍ نه وي، شهوات لذات دې پسې نه وي، او بیا د وعدې او د امانت ډېر خیال ساتي، او آخر کې بیا مونځ باندې راځي د جمعې مونځ ته دی ډېر په اهتمام سره راځي او هلته هغه دی کوي پوره په غور فکر سره. دا یو پروګرام چې نکاتي پروګرام و او دې باندې زموږ دوه درې درسه وشول مخکې. اوس نن چې کوم دغه درس شروع کېږي نو دا په دې باندې دی چې دغه پروګرام باندې چې عمل وکړو نو د هغې هغه تعمیر شده شخصیت خد و خال بسوي. یعنی چې یو سړی په دغه شپږو خبرو پوره عمل وکړي نو الله د ده نه څنګه سړی غواړي د ده هغه مطلوب شخصیت الله ته چې دی دا به څنګه وي. نو دا دې آیاتونو کې اوس دا خبره ده او دا به په دې غور و فکر کوو او بیا به دعا کوو چې الله مونږ کې دغه کردار چې الله ته خوښ دی دا مونږ کې الله پیدا کړي. که چا کې وي الحمدلله ووایو او که نه نو چې معلومه شوه نو بیا په هغې پسې کوشش پکار دی. لومړی خبره دا کوي تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ګوره انسان برکت والا ذات صرف هغه ذات دی چې جوړ یې کړه په دې اسمان کې برجونه، په دې کې نور چراغ او سپوږمۍ منیره ځلېدونکې. دا ستاسو د فکر دپاره، ستاسو د موندلو دپاره چېرې تاسو ته الله څه وایي چې هغه ځای ته ورسوي دې باندې غور و فکر وکړئ. خو دا یو ټکی برکت والا به راولي چې په دې مونږ پوه شي دا څه مطلب شو. برکت دا د عربۍ ټکی دی او څنګه چې د انګریزۍ ورګونه یې که نه ګورمنټ ګان او دودن داسې د عربۍ دا ورګونه چې کوم دي دا داسې عجیبه زبان دی چې د دې هر ټکی سې حرفي ماده دی، تقریبا 90% ټکي داسې دي بس سې حرفي ماده بنیادي. بیا د هغې ځان له خپل یو لغوي مفهوم وي خو هغه مفهوم پرېږدي نه، هغه ټکی چې ته څونه استعمالوې او څومره هغې نه نور ټکي جوړېږي نو هغې کې خپل بنیادي هغه مفهوم پروت دي.
نو دا تبارک ټکی چې کوم دی دا مبالغه د سپرلیټیو ډیګري چې ورته وایي که نه کمپیریټیو چې ډېر زیات یعنې یو شی وي هغې کې نو هغې ته په هغې کې انګلیش کې هغه ټکی استعمالېږي نو دا په هغه مبالغه انداز کې تبارک اصل کې د دې بنیادي صیغه بیریکاف دی برق اوس برق څه ته وایي برق د اوښ دا سینه ده دې ته وایي په عربی کې اوس دا اوښ چې کله په سینه باندې کښېني او دې ګوډې ماتې کړي نو د دې نه ډېر خیر کثیر راوځي یعنې د برکت مطلب دا دی خیر کثیر یعنې خیر کثیر والا الله دی برکت والا او د دې معنی هم دا ده چې یو شی ته وچې او د هغې نه تا ته ډېره فایده راشي لکه اوس غوز دی او بعضې غوزان داسې دې مات کې امیده یم چې سلال فنن درځي بس هسې هغه او هغه خوا هغه دغه ترې وځي نو بس هغه ټول هغه پوستکی وي خو بعضې غوزان داسې چې ګوته کې زور وکړي نو پوره سالمه چاقۍ ته راوځي دې ته وایي خیر کثیر چې یو شی ته مات کړي او هغې نه تا ته خیر کثیر راشي نو دا خیر کثیر ورکول والا صرف الله دی تبارک الذی بیده الملک سوره دا هم یادوي سوره ملک هم دا راغلي اوس دا برکت ټکی د اوښ دغه نه شروع شو نو ګوره دا اوښ چې کله په سینه کښېني دا اول په سینه کښېنول ګران کار دی دله به تربیت ورکړې ځکه سانډه چا ساتلی داسې نو هغه چې بار ته سملی نو هغه پوره د هغه یو طریقه ده په هغې به یې کښېني نو هغه هغسې کښېني ولې چې بیا پاسي که داسې سملاستو نو بیا به څنګه بار لاندې پاسي نو لہذا دا اوښ چې کله په سینه کښېني نو دا لکه د شاور په شان بیا کار کوي په ده به لسه تمه نه پیټې واچې او دا بیا ځي نو دې ته تبارک یعنې برکت والا شی چې خیر کثیر کې راوځي او دا ټکی په دې معنی باندې قرآن کې هم راغلی دی لکه ماء مبارک اوبه دي برکت والا څه شی یعنې ځمکه کې یو تخم پروت دی خو اوچه ده خو چې څنګه اوبه ورړې او هغه کې عمل شروع شي تاسو شروع شي او هغه نه یو خیر کثیر راوځي تاسو ګوري باران او دا او قرآن کې دا مثالونه ورکوي نو ګوره اوبو دپاره ماء مبارک نو دا برکت په دې حساب باندې کېدی چې دا ذریعه ده د خیر کثیر دغسې دې کتاب دپاره راځي د قرآن دپاره هم دا ټکی راځي دې سورې فرقان سر کې هم دا وایي تبارک الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت والا ذات هغه دی چې د برکت دا کتاب تاسو ته راولېږه چې تاسو کوم کې خیر کثیر پروت دی دا به د دې په وجه بار راوځي خو که د دې اوبه تاسو ورکړې څنګه چې اوبه یعنې ځمکې نه ورکړې او تخم راوباسي نو دقسې دا کتاب هم د دې دپاره دی کتاب مبارک دا کتاب برکت والا دی تا ته وایي موږ راولېږلو څه دپاره لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب چې تاسو په دې غور و فکر وکئ او هدایت ته ورسئ خیر کثیر ته میلاو شي دا ټکی د دې دپاره هم راغلی دی خو دلته اشاره څه ده چېرې دا خو تاسو ته قرآن وایي خو یو سړی ما قرآن نه دی ویلی نو دلته وایي تبارک الذي جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وګوره د اسمان ته د اسمان هم اشارې تا کوي نور ګوره دې کې عجیبه الفاظ راغلل ساینس سره به یو شان روان دی نور ته چراغ وایي چراغ په خپله بلیږي او سپوږمۍ ته منیر وي صرف چمک کوي نو چمک دا شی دی چې که سړی په تیاره کې روان وي ته بیټري ووهلو چې په هغه لایټ ولګي ښکاره شي چم وځلېږي هغه شی نو ښکاره شي نو منیر ورته چې دې کې خپل رڼا نشته او ساینس دې ته ورسېدو انسان ورسېد چې واګي خاورې ته راوړې په هم ګرځېدو رڼا پکې نشته اور چې کوم دی هغه په لمر کې بلیږي هغې ته انسان ورسېدو برس پته لا نه لګي دا به مو لګي د اسمان پته هم نه لګي چې اسمان څه شی دی دا وخت سره راځي چې دا څه شی دي دا متشابهات دي او انشاءالله چې انسان مخکې روان دی قرآن بالکل چې کومې خبرې دي هغه ښکاره کېږي خو زموږ موضوع خو د ساینس نه ده مونږ صرف دا وایو چې دی اسمان ته وګوري څه دپاره چې دا د خیر کثیر لویه ذریعه ده ګوره دا انور ګرمي راکوي دا فصلونه پخوي دا یخني ګرمي موسمونه دا په څه کېږي دا انسان ته چې په دې ځمکه دا ماحول دا دونه خیر کثیر میلاویږي دا د څه په وجه میلاویږي دا د دې انور په وجه دا د سپوږمۍ په وجه باندې یعنې دا خیر کثیر دته میلاویږي د دې نه ښکته لږ راشي چې دونه بره نظر نه لګي نو د ځمکې خبر ورته کوي هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذکر او اراد شکورا او الله هغه ذات دی چې ګوره انسانه شپه ورځ خو د باندې راځي که نه
د اسمان ته خو نشي کته واغ نظر دی ته نرسي نو دا شپه ورځ خو ته پته لګي دې شپه کې سونه لوی خیر دی او دې ورځ کې سونه لوی خیر دی. یعنی کم خلک چې د زراعت نه واقف وي چې د شپې کم عمل کیږي په بوټو باندې په فصلونو باندې او د ورځې کم کیږي کم ګیسونه خارجيږي او د هغې کم اثرات او د هغې کم خیر کثیر د دې ځمکې د اوسېدونکو دپاره دی څونه لوی خیر دی. یعنی مطلب دا دی چې په دې کې دا لاندې خبره یعنی دې ته سوچ وکړئ دا لویه نښه ده د الله د قدرت نشاني ده. دا خبره په سوره ال عمران کې وایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. یعنی بېشکه د دې ځمکې اسمان پیدایش د دې ورځې شپې په پیدایش او اړول راړولو کې کله یا یو پړسې بلکل نښتې دي دا دې لږ ځای کې ده د دې ځمکې نه تاویږي دا شی بار د شپه شته او نه ورځ شته هلته بل حساب کتاب دی خو دلته دا یو پټه لګېدلې ده تور او سپینه راځي او بس مونږ پوهېږو په نو حسابونه کوو او دا زمونږ پټه روانه لګیا د آخرت ده دا به یو ورځ اخري ورځ زمونږ داسې چې به اخري زمونږ ستا ملاقات یې ستاسو بیا به نه دا به را روانه داسې. نو دا شپه او ورځ چې کوم دی دا انسان ته یو خبره ښیي چې دا څوک کوي دا څوک دی چې دا دغه دا دونه برکتونه تاسو ته درکوي. نو له آیات هلته ګوره د آیات څه ته وایي؟ آیات داسې یو شی دی چې دا مخکې سړي سره وي او د هغې ریمایډر چې ورته په موږ دفتر کې وایو نو ریمایډر څه پسې ورکوي مخکې یو کیسه شوې ده یو شی تللی دی اوس په هغې پسې ریمایډر ورکوي نو صرف د هغې حواله ورکړه چې دا چیټۍ ده هغه چې کوم دی نو زر چې کوم دی نو زر وکړئ او دا وکړئ او اوسه پورې انتظار دی هغه نور وضاحت نه وي ولې چې مخکې هغه شی پروت دی. نو دغسې انسان کې مخکې نه یو شی پروت دی کله چې هغه ته دا څیزونه راشي او د دې مثال داسې دی لکه څنګه دی دا معرفت هغه دا چې یو سړي ورور دی بچی دی دا ملګری دی په پرایمري کې ورسره دی او هغه وله یو پین قلم ورکړو یا یې وله څه تحفه ورکړله او هغه ډېر قیمتي وه او د کېښود پسې المارۍ ته وویشتله بیا دی لاړو میټرک یې وکړو بیا پیل کېږدو لاړو بس پر سروس یې وکړو ریټایر شو لاړل کور ته چې لاړو کارخانه کې کېناستو د کور او چې هغه المارۍ راپرانسته د ورکوټوالي چې ګوري نه که نه پکې هغه چاقو یا هغه پین راووته چې ملګري ورله ورکړی و بې اختیاره ورته هغه یاد شي او دا خو زما دا ولې یاد شو مخکې نه دننه د سره یو هسټري وه دغسې مونږ د الله نه یو هسټري راوړې ده یو تربیت او معرفت هم راوړی دی دې ته چې سړی ګوري دې ته نو خپله شاخوا ځي او دغه ځای ته ورسي لآیات لأولی الالباب چا دپاره اولي الالباب دپاره دلته په دې آیت کې وایي لمن اراده ان یذکر او اراده شکورا خو چې د هغه اراده وي هلکه چې هغه په دې تړم کې د الله په تلاش شي نو الله که نه دغه نه وي نو ګورې دغه ته بیا قرآن او الله انسان نو وایي چې دې کې دا فکر نشته چې یاره زه څوک یم کوم ځای نه رالم دا څه شپه ورځ څنګه کېږي زه یم او دا غر وینم نو ته خو نوم هم دا غر و چې زه لاړ شم دا غر به وي د دې څه حساب کې ابتدا انتها څه ده دا غور فکر چې نو دې ته قرآن حیوان وایي بلکې د حیوان نه هم لاندې انسان دی دا انسان نه دی انسان دا دی چې دی وګوري چې حق او باطل څه شی دی دا څه حساب دی څه کتاب دی دا څه کېږي نو دا ان یذکر او اراده شکورا او دا به سړی کوي چې هغه ته څه یاداشت وي څه تربیت وي څه معرفت سره مخکې نه وي او بیا هغه وایي چې زه چا سره ښه وکړم دا ما باندې چې خوږه راله دا د کوم ځای نه راله دا چا راولېږله د ده بدن خلاصول غواړي دا چې زما یخني کېده او نور ته کېناستم او ګرم شوم او ښایسته خوند یې راکړو دا چا جوړ کړو دا کوم ځای نه راله ګورې دا فکر د ماشوم بچي سره وي نو ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب دا د دوی دپاره یعنې نښې دي د دې خلکو دپاره خو اصل سوال دا دی چې ګوره تخم خو په ځمکه کې اوبه ورلی راویښ کړو دغسې مطلب دا دی چې هغه زرغون شو نو انسان ته څنګه شی دی چې دې ته قرآن واورېده د قرآن دا اوبه زړه ته لاړې او قرآن واورېد دا ده کې دننه څه شی به راوځي دا اعمال نه دي دا دقه نور دی معرفت رب ګورې دا د قرآن نه مخکې په عالم ارواح کې یعنې الله تعالی مونږ ته راکړی دی چې هلته مونږ د الله سره وخت تېر کړی دی د عشق او د شفقت او د محبت او هغه پروت دی خو په هغې پردې راشي
پاغي غفلت راشي او دغه خبره الله په لومبي ملاقات کې چې موږ تخلیق وکړ پیدا کو په عالم ارواح کې نو دا راته وایي چې ان تقولوا ان كنا عن هذا غافلين ګوره بیا بس تاسو سره زما ملاقات کیږي تاسو لپاره یو لوی بندوبست ما کړی دی ځکه اسمان دا نه پیدا شوي هو دا به کومه او ګوره چې بیا دا اونه وایي چې ګوره زه غفلت کې وم نو ګوره د انبیاو د رسولانو د کتابونو دا سلسله داسې زموږ استاد دا ناسته دا ټوله دغه سلسله کې شامله ده چې دا دغه څه به تاسو خبروم خو ګوره بیا دا ونه وایي چې انما اشرک آباؤنا من قبل مونږ خو تا سره تعلق نموغسې جوړ کړی شرک هم کړی او اوس ته زموږ په پلار او نیکه په هغه طریقه باندې پاتې شو نو افتهلکنا بما فعل المبطلون نو هغه باطل خپل مشران ته بیا باطل نن خو بس موږ یې ختیو چېرې زموږ کوم روایت دی او کوم دیني سماج دی او زموږ کوم معاملات دي او موږ دا سړی پورې نښلولي دي دیني جمهور دی دا خو هلته به بیا داسې دي نو دا خبره الله تبارک وتعالی وایي چېرې دغه شی دی چې انسان کې دننه پروت دی او دا دته یاد دي نو دې ته وایي یعنې دا انسان معرفت چې راغی او دا زړه منور شو د دې نه رڼا راغله اوس دا رڼا به څه کوي دا رڼا به د په اعمالو کې ښکاري اوس دې سړي پہچان به څنګه وي نو باقي ایتونو کې دغه خبره کوي چې را دا سړی به څنګه کېږي چې دا معرفت وشو تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا دا چې د ولیدل برج څه ته وایي ګوره یو برج پکې خبره هم وه برج وایي نمایه شي ده او د برج هم لا پته نه لګېدلې ځکه قرآن کې دا ټکي څو ځل ځای کې راغلی دی لقد جعلنا في السماء بروجا وزیناها للناظرین مونږ د اسمان کې برجونه ساز کړي دي او د کتلو لپاره ډېر خوند دی پکې ډېر مزې دي پکې هغه برج څه ته وایي هسې عام معنا دی دا ده لکه قلعه ده او په هغې یو بړ مینار جوړ شوی دی پخوا به داسې وي چې سفرې به کېدې نو قلعه باندې باید غټ مینار جوړ کړي چې لرې نه ښکاري قافله را روانه وي او پیدا مزلې به وي چې ورته ښکاري چې موږ صحیح روان یو که غلطه نو دا دغه برج نمایا ته وایي او دا نمایا کېدو دپاره دا د ښځو دپاره هم دا ټکي استعمال شوی دی لکه وایي ولا تبرجنا تبرج الجاهلیة اولا زنانو ته حکم دی چې زنانو د هغه جهالت اولا په شان اوس نمایا کېږئ مه خلکو ته څه مطلب چې پرده به کوئ اوس به تاسو شرم حیا خپل ساتئ قرآن راغلی دی اسلام راغلی دی محمد رسول الله اسلام راغلی دی نو دا بل ټکی الکم دی خو یو خبره ضمني راغله انشاءالله دې کې بیا به چاته په دې ډیټیل کې هم خبره وکړو جهالت اولا او جهالت جدید یعنی دې کې دوه دا چې تاسو کتابونو کې ګورئ جهالت قدیمه او جهالت جدیده خو د دې یو خلاصه خبره تاسو ته چې دا څه شی دی ولې دلته زنانو ته تبرجنا تبرج الجاهلیه دا به بس نمایه کېږي ما نو ګوره دا جهالت بهایي فحاشي ورياني وه خو هغه دونه نه وه اوس عروج کې ده او د هغې پېشان به څنګه تاسو چې میډیا وګورئ یا زاړه خلک دغه کې وګورئ کوم پروګرامونه نو دا زاړه جهالت اولا چې کومه وه هغې کې چې کله نمایه کېږي نو سینې نه بره دا سر به خوځوئ لاس به خوځوئ او جامې به هم ښه درنې وي داسې به نه وي اوس د هغې عروج څه دی اوس سر خوځول نشته د نوم نه ښکته یعنې د ښکته سفلي حصه دا چې کوم دی نو زیاته خوځي او دا خلکو ته نظر کې راولي یعنې دا سفلي سفل وایي لاندې ته اسفل سافلین چې اوس څنګه قرآن کې ویلی شي ما انسان ډېر لاندې ایښی دی او دا د یو هغه د سوره عرب کې راځي ولکنه اخلد الى الارض دا دوی لریمو او قرآن آیتونو باندې پوه مونږ دا اوچته وو خو داسې لکه ځمکې ته مایل شو واتبع هواه د خپل خواهشاتو تابع شو مثل الکلب دلته مثال د سپي شو یعنې ګوره دا هغه نو دې کې دا اوس تبرج دا جاهلیت اولا چې کوم دی ګوره د هغې عروج دا جهالت جدیده دی نو لہذا په دې آیاتونو کې دا خبره کوي چې که چېرې سړي اراده وي او الله رضا کول غواړي او دې کې جذبه تشکر جذبه عشق معرفت رب دا وي پروت دی او دې د آیاتونو کې ته به دا یاد کړي که دې ورته یاد نه کړه لکه تا ته یو نښه راله
او ویل کې دا پیژنې دا یو کتاب تعالی درکړو او ته چې نه ماته هند دې بیا و چې دا له صادر او جامع درکړې دا یاد شي بیا و کتابونه چې دا ته بده ور سره مو دې د استدا او کوی نه د حافظه ختمه هغه فطرت ختم شوی دی لکه دا د خدای په لاس کې دا اوسه نو لهذا قرآن خو هغه ودی چې ورکوي دغه سیراب کوي د قلب او چې د کله دا لړ په دې قرآن باندې سیراب شو او دنه روم معرفت رب تازه شو نو دا اوس کوي دا رڼا باندې په اعمالو کې راځي هغه اعمال لومبه سوی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض خونا اوس دا بنده خبره کوي او بس موږ وخت دونه وی کافی ده ان شاء الله په عبادت باندې بیا خبره کوو چې دا بنده څه ته وایي د دې حقیقت څه دی او دا څونه الله ته پیار او ښکلې نامه ده ځکه چې څونه نبیان یاد کړي دي نو لفظ عبد سره یاد کړي دي ګوره چې کله د نوح علیه السلام شاباسي ورکوي که نه او پیار او محبت او شفقت کې دا کارنامه ښایي څه وایي سلام علی نوح انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المخلصين عبادنا المؤمنين دا چې ولې مؤمن خبر روانه ده نو وایي دا چې کوم دی شاباس وي سلام دی په نوح علیه السلام باندې ولې چې دا دغسې مونږ بدله ورکوو او دا زمونږ د مؤمنانو بندګانو نه زما د بندګانو نه دغسې د ابراهیم علیه السلام بارک وی سلام علی ابراهیم انا کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین دا سلامتیا دی وی شاباس دی وی په ابراهیم علیه السلام باندې چې هغه کوم بندګي اظهار وکړو او څونه هغه د الله حکم ته غاړه کېښوه نو داسې بدله موږ ورکوو محسنان نیکانو ته او دا څوک دا ولې دې مقام ته ورسېدو دی زما د بندګانو مؤمنانو نه داسې موسی علیہ السلام بارک وی کہ انا سلام علی موسی و ہارون کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین ہما دوڑ چې هغه دواړه زما د نیکانو بندګانو مؤمنانو نو دا ډېر اهم ټکی دی انشاءالله بل درس کې په دې باندې دا دونه په دین اب وایو چې وایي یو عبد موږ ټول هو عبدهو څه حقیقت دی هغه عبدهو دې کې مخکې یادوي چېرې دا ستا د هغه مقام دی نو اول چې دې مقام باندې سړی پوه شي چې الله دې بنده ته کوم مقام ورکړی دی او دا د دې یعنې الله ته دا مطلوب دی او ګران دی نو بیا به دعا کوو چې الله تبارک وتعالی دا موږ ته نصیب کړي الله موږ عبدهو جوړ کړي نو انشاءالله په راتلونکي درس کې به بیا زموږ دې نه مخکې په دې باندې خبرې نو دعا کوي چې الله تبارک وتعالی موږ دا معرفت نور تازه کړي دا د الله معرفت او دا د الله آیاتونه دا زمونږ پړه کې لکه د اوبو کارو کې او دا دننه معرفت چې زمونږ کوم پروت دی چې مونږ نیکي او بدي پېژنو خو کولی نه شو دا نفس نه پرېږدي نو چې الله مونږ ته توفیق راکړي او دا ایماني رڼا دونه زیاته شي چې هغه اعمال زمونږ نه سرزد شي هغه زمونږ نه وشي الله دې مونږ ټولو باندې رحم او فضل وکړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار